افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې په کوټ کې یو ظالم سړی راپاڅي او د 3 کالو ماشومې سره اول زنا یعنی بدپیري کوي او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دې ظالم سړي داسې حرکت ولې وکړو چې د 3 کالو ماشومې سره اول غلط کار وکړو او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه او دا ماشومه یې په څه طریقه باندې قتل کړه. ټول حقیقت یې راښکاره کړی دی. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې نو زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په کوټ کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم سړی چې نوم یې ارشد دی هغه راپاڅي او د 3 کالو ماشومې سره چې نوم یې میمونه دی هغې سره زنا کوي او بیا یې د هغه زنا نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دغه ارشد داسې حرکت ولې وکړو چې دې میمونې 3 کالو میمونې ماشومې سره اول زنا وکړله او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. خو دوستانو دغه ارشد اوس پولیسو نیولی دی او پولیسو ته یې هغه ټول حقیقت راښکاره کړی دی چې 3 کالو میمونې ماشومې سره د غلط کار ولې وکړو او بیا یې ډېره بېدردۍ سره ولې قتل کوله. د دې نه مخکې هم په کوټ کې یو کیس رامخې ته شوی و چې حریم فاطمه ماشومه ډېره بېدردۍ سره قتل شوې وه او دا دویم کیس دی چې دا په کوټ کې رامخې ته کېږي. د حریم فاطمه ماشومې او هغې سره زنا مینا نه وه شوې، هغه ښاري یوې ښځې قتل کړې وه او هغه هم د موت په سر باندې قتل کړې وه. مور سره یې ولا سفره وهلې وه، په هغې طریقه باندې قتل کړې وه. خو دوستانو دا ماشومه ډېره بېدردۍ سره قتل شوې ده. دې ماشومې نه د مور سره جګړه شوې نه د پلار سره جګړه شوې او بیا هم دې ماشومه دومره بېدردۍ سره قتل شوې ده چې د 3 کالو ماشومه خو اوسه پورې لا په سم نه پوهېږي، لا اوسه پورې یو قدم اخیستی وي. مور او پلار یې هغه قدمونو ته خوشحالېږي. د مور او پلار یوه لور وه، دی خو هم 3 کاله بعد شوې وه، خو دې ظالم تېنه اول جنسي زیاتۍ یعنې بدپیري ورسره وکړله او بیا یې تېنه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا اوس پولیسو نیولی دی او دغه سړی د دغې ماشومې ګاونډي و. دا سړی پوخ عمر ته سړی و، د 28 کالو سړی و او دې 28 کالو سړي د 3 کالو ماشومې سره اول زنا یعنې بدپیري کړې ده او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو دا ډېرې واقعې رامخې ته شوي دي. اوسه پورې چې څومره قتلونه مونږ ګورو دا ټول قتلونه د زنا او د بدپیرۍ او جنسي زیاتي نه بعد کېږي. خو دوستانو چې دا ماشومان دي او هلکان دي دا ټول نن سبا د جنسي زیاتي شکار کېږي او بیا ډېر بېدردۍ سره قتل کېږي. خو د دې اوسه پورې چا څه تپوس نه دی کړی. د دې باره کې چې مونږ تپوس وکړو، مونږ احتجاجونه وکړو، مونږ د دې اواز اوچت کړو، نو مونږ ته به انصاف میلو شي. خو دوستانو په دې ملک کې لا اوسه پورې د انصاف جنډه نه ده اوچته شوې چې انصاف پکې چاته میلو شي، ځکه چې دا 3 کالو میمونه ماشومه دومره بېدردۍ سره قتل کېږي، اول ورسره زنا کېږي او بیا قتل کېږي. د دې څوک جواب نه کوي، د نورو ماشومانو ورسره جواب وکړي. دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.